د سهار را جمع شوی په ګڼ تعداد کې محترم مسلمانانو زستاسو زیات وخت اغستل نه غواړم ځکه چې کله د انسان توجه نی برابر او دته بیان کیږي نو د اغي د فیدی په ځای باندې بیا نقصان کیږي خدا تاسو چې کوم ناس تاوکا نو د ناس ته دوران کې زما ذهن کې الله یو خبر واچولا چې مونږ او تاسو ډیر بیانونه اورو وعظونه اورو درسونو کې شریکیږو تبلیغ والا ملګری راشي محلې ته درې ورځې د هر منځنه بعد سنا اعمال کې جوړاوي دلی خدا مونږ کې دا پورا بدلون اولې ناراضي د جمعې بیانونه نو د دې بیان نه جون کې بدلیدل جون کې بدلون راتله انقلاب راتله د بیان نه هدایت ملاویده نو د دې لپاره اسباب دي محترم یو په هغه آداب او اسباب کې چې مونږ ته هدایت ملو شي زمونږ جون بدل شي مونږ زاړه رویه هغه پریدو د ګناهونو نه توبه وباسو الله رب العزت سره تعلق قائم کو دې د پاره یو شرط ادب محترم مسلمانانو قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبَ کل اللہ فرمائی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ اللہ آغا چاہتا ہدایت نصیب کئی چچا کے انابتی انابت دا مطلب کنا چی کمزے کی دا چانا ماتا دا دین او دا علم خبره ملاویگی نو دا بززان کیا راولم دے کے بٹانگر نکو چی دا لوی مولای سے وڑو کی مولای سے دا کلی او دا بل کلی نا محترمو ترمیزی کی سنن ترمیزی کی جامع ترمیزی کی یو روایت دی اگر روایت کی غرابت شتا دی خود اگر روایت صحیح مقصد دی چی الحکمتو ضالت المؤمن دا دین خبره دا علم خبره دا د مسلمان رکشوی سیز دی نو رکشوی سیز خو چې ارزه ملاویږي خلک حاصلې نو دی کې مونږ ته یو سبق شو عصبیت بنکو تفرق بنکو دا مې د پاټې دی او دا مې د پاټې نه دی د زما د مدرسې نه سبق ویلی د بلې مدرسې نه سبق ویلی ټول خلک خو د یو مدرسې نه سبق نشي ویلی کا دا کله کله مونږ کې بیا تنگ نظری راشي په دې غیر خلک ډیر خوشحاليږي اغي بیا مون خپل میس کې جنگي د هغه مدرسې دینو د دې مدرسې یو بل کې موړامي نو بیا په دې طریقو مو موړامي دا پښتون دی او دا پنجابي دا بلوچي دی او دا سیندي دا پاکستانی دی او دا مهاجر نو بیا چې د ملک نبارو دی نو دا عربي دی او دا چې کم دی نو بنگالي دی او دا پاکستانی او دا مصری دی نه محترمو که څوک د دنیا د یو ګوټ او څوک د بل ګوټ او د کلمه ویلې چې لا اله الا الله دا مونږ ټول د کلمې رونه یو ښا زما استادو نسبت د پاکستانی او د پنجابي نسبت د بریلی او د دیوبندی نسبت دا د لا اله الا الله نسبت دی دا لا اله الا الله مونږ ټول یو رونه کوي دا لا اله الا الله مونږ ټول یو موټی کوي نو مونږ ته به هدایت اله ملاویږي چې کله انابتی دویمه خبره محترمو الله رب العزت فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا تاسو الناس ته پورې دا خبره را یاد شوی وا الله رب العزت فرمایي والذین جاهدوا فینا کم کسان چې ما د پارزان کړی دا مونږ او تاسو چې د انور ته ناستو کنه د سحر نه را جمع شوي کور کې خويندې میندې زنانه را جمع شوي دي
دا د څه دپاره مونږ ته ډوډۍ شوې ده؟ نه، دلته دین بیانیږي، دغه دین اورېدو ته راجمع شوي یو. نو دا د الله دپاره مجاهده ده، کړاو دی، مشقت دی. نو الله رب العزت فرمایي څوک چې ما دپاره ځان کړی لنهدینهم سبلنا، زه ورته هدایت کوم، لارې ورته کولاومه. محترم مسلمانانو، دې ځای کې زمونږ ضرور قابل ترین انسان، د قابل ترین شخصیت زوی شیخ محمد طاهر زید مجده، اغي دلته د ډیر وخت نه مهنت کوي، ځان کړی. نو د اغي چې کم د مهنت نتیجه وا، نو مونږ او تاسو نن هغه نتیجه کې راجمع شوي یو چې مونږ او تاسو هغې ته خپل بچي حواله کړي دي. نو مونږ او تاسو وکته چې څه بچو د قرآن کریم د حفظ دستار په سر که د علاقې په دې کې ګڼې جینکې عالمانې شوې. مونږه په دې کامیاب اجتماع دا چې کومې بچې فارغې شوې، کومو بچو او ورونو د حفظ دستار ترلاسه که، دې ټولو ته، د دې سرپرستانو والدینو ته، د دې اساتذو، دې سره محنت کوونکو ته، د علاقې مینه لرونکو ته، ټولو ته په دې مبارکباد ورکو. او محترمو، د علامه ابن جوزی او ډیره قیمتي خبره ده، هغه درته عرض کومه. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه وایي ستړي خو نه یې که نه محترم؟ چا پکې یو یا ستړي یو، نو که ستړي یې چا به څه وکړې. مام طاهر صاحب ته وی مې زمونږ دورې تفسیر شروع شوی دی 12 بجې پورې درس سي، ما ته ویل 10 ته به ځان را رسئ، خو مونږ 1 غنټه لیټ شو، نو 2 غنټې درس هم پرېښود. او د دورې تفسیر کې د علماو طلباو ته پته ده چې 10 منټه پکې هم سړی سبق کې رستوالی وکړي، نو بیا رستو سړي ته ډېر مشکلات دي. دا د طاهر صاحب دی، د هغې د والد مکرم مونږ سره یو مینه محبت و چې په دې خپلو خوشحالو کې تاسو سره شریک کو. نو اے محترم مسلمانانو، علامه ابن جوزی رحمت الله علیه ډېره قیمتي خبره ذکر کړې ده. زه دا خبرې ډېر په یاره کوم، تاسو د ټیم را سره انتهایی احساس دی، ځکه یو ځای کې مولوي صاحب بیان ډېر اوږد شروع کړ. نو چې چاته مشرانو له د اودسماتي تکلیف و، چاته د ناستې تکلیف و، چې کله پروګرام ختم شو نو خلکو استادانو ته مبارکې ورکولې، ختم مبارک شه، ختم. یو بابا ورته وی دا بیان بس کېده مبارک شه. نو مې هسې نه چې تاسو مونږ ته اخر کې وایي دا پروګرام راغونډېدل مبارک شه. د دین په خبرو بس ستړي کېږو نه محترمو. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیکي که نه، څوک چې دا غواړي چې د ده عملنامه دې په مرګ باندې بند نه شي، دا هر څوک غواړي که نه غواړي؟ دا خو زم غواړم چې یاره زه مړ شم او ما پسې په عملنامه کې نیکې هم لیکلي کېږي. دا تاسو کې څوک غواړئ؟ الله اکبر. هغوی یو ډېر اسانه لار ښودلې محترمو، ډېر اسانه لارې ښودلې ده. نارینه زنانه دا خبره توجه سره واورئ. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي څوک چې دا غواړي چې د ده عملنامه دې په مرګ باندې بند نشي، یو کار دې وکړي، فلینشر العلم، دې د علم په نشر او د علم په اشاعت کې ولګي. هلکه د علم په اشاعت کې خدا علما دا مشایخ لګېدلي دي، دی دا علم خورئ. زما عمر خو د 40 نه اوړېدلې، 50 نه اوړېدلې، زه به څنګه علم خورومه؟ نو هغې ورپسې فرمایي یو ګوره محترمو، یو تن هغه ته الله علم ورکو او هغه علم نافع علم دی. ګورې ښه چې د علم د ده عقیدم درسته که، د وجې نه د نورو خلکو عقایدم درست شو. کله کله علم دی، دا مونږ چې صورت بقره وګورو، وهم یعلمون لیکتمون الحق وهم یعلمون، حق به پټو او ښه پوهېده، تدلیس به کو ښه پوهېده، تحریف به کو ښه پوهېده. معلومیږي هغې سره خو علم و، هغه علم نافع نه و. ځکه نبی علیہ السلام وی یا ربا زه د داسې علم نه فنا غواړم لا ینفع، چې هغه علم نه نه پخوره نشي. نو اے محترمو، چاته چې الله علم نافع نصیب کړی دی، لکه زمونږ دا بچې فارغې شوې، دی سره د دی باجیګانې دي، استادان دي، دی مجمع کې زمونږ دا مشایخ
او علماء عظام دي دا اکټیو دي فعال دي کار کوي درسونه کوي بیانونه کوي د خلکو اصلاح کوي اے علما ورونو اے باجیګانو خويندو تاسو له مبارکباد در کومه د عالمانو د دې عملنامه د دې په مرګ باندې نه بنديږي سبحان الله د چا عملنامه نه بنديږي د علماء فعال چې دی په معاشره کې د دین کار کوي خلق تیاری دک علماء به د دنیا نزی شاگردان به چاته به کلمه خودلی چاته به موس خودلی یا شاگردان به تیار کړي نو یو د عالم عملنامه دا نه بنديږي محترمو نو د ډاکټر نه د انجینیر نه ډاکټر جوړېده انجینیر جوړېده دا بد خبره نه ده خو چې ته عالم شو ستا عملنامه به نه بنديږي هغه نور عزت او د دنیا بادشاہي د خلکو پړونو راج هغه یو طرف تکا ستا عملنامه به نه بنديږي اے نوجوانانو د سکول کالج ورونو که تاسو هم دا غواړئ چې د دنیا نه د زلال شم او ما پسې د نیکو یو اکاون کولوي راځي د دې علماو په څنګ کې کینه راځي د دې علماو نه زده کړو کې دین زده کې علما جوړ شي تاسو عملنامې به په مرګ باندې نه بنديږي نو یو طبقه کم شو چې عملنامې نه بنديږي دویمه طبقه ځکه دا عالم علم خوري اے محترم مسلمانانو دا عالم صاحب دا مفتی صاحب دا قاری صاحب دا باجیا دا بچے دا چې عالم شوا دا د مدرسې ته چاره لګلیو ها جی جواب لګون ترا کوي کنه یار والدینو دارا لګلیو نو دی والدین چې دا خپل بچي استادانو ته حواله کړی و دې سبب ګرځېدلی و نو د علماو د دې قراو د دې حفاظو د دې باجیګانو د دې مور پلارم ډېر خوش قسمته د هغې عملنامه بم د هغې په مرګ نه بندیږي سبحان الله اے علماو تاسو ته سلام تاسو خو سخت برداشت کوئ ډیر خلق دي هغې له د علم د علماو شان او مقام نه دی معلومه نو خندنې ورپسې کوي محترمو اے محترمو مسلمانانو د دې علماو قدردانی د دې عزت دا علما مونږ ته د حیات درس را کوي زمونږ ډیرو مسلمانانو په کالج او په یونیورسټو ایمان راوړلی مونږ د کالج د یونیورسټو خلاف نه یو داسې خلق په دې معاشره کې کار کوي چې هغې زمونږ د اهل مدارس او د عصري ادارو په منځ کې یو سپیس او ډسټنس پیدا کول غواړي اے محترم مسلمانانو دا مدارس هم زمونږه نو دا یونیورسټۍ هم زمونږه دا کالجونه هم زمونږه خو ګیله کومه ما بچې یونیورسټۍ ته درولېږلو ما لورکې یونیورسټۍ ته درولېږله کالج ته مې درولېږله هلته ورته بعضې پروفیسرانو ذهن جوړ کو د الحاد ذهن یې وله جوړ کو ایتیسټ یې ترې نه جوړ کو دهري او کمیونسټ یې ترې نه جوړ کو په دې ګیله کومه دی خو ما تعلیم دپاره درلېږلې وه تا ورته کم تعلیم ورکه زنانه یونیورسټۍ ته راغلې وې نو دا وګوره د پروفیسر د زنانو سره دا دونه تعلقات د الکانو د جینکو یارانې غارانې کنه په دې به خاموش وي دا خیر دی خوله به نه کولاوو غیرت هم ختم نو پښتو هم ختم وګوره نن په پلانکي یونیورسټۍ کې پروفیسر د سټوډنټانو جینکو سره بدنام شو هلته بدنام شو هلته بدنام شو مونږ او تاسو پې بیا هم ایمان راوړلی چې زما لور او زوی ډاکټر او انجینیر او لوی د پیسو مشین ته نه جوړ شي نو خیر دی حیا دې ته نه لاړه شي که نه اے محترمو مسلمانانو چې دا علماو والدین دي که نه د والدینو د علماو عملنامه دا نه بندیږي د هغې په مرګ باندې دی مړ شو د دنیا نه لاړو دلته بچې لګیاري درسونه قال الله قال رسول الله آخرت ته تیاری وکې مرګ ته تیاری وکې د علماو والدینو ته سلام د علماو د والدینو لوی مقام تا بچې د دنیا د روزګار نه د پیسو ګټلو نه فارغ کړی علم ته دې وقف کړی وه دا به تا دپاره د دنیا او د آخرت د عزت او د نجات سببي محترمو څو طبقې شوې یو طبقه کومه دویمه
او دریم دا بچی چې کم طالب علمان شو نو د دې ومه عمل نامه په مرګ نه بندیږي محترمو. یو بل طبقم پکې شته. اے محترمو مسلمانانو، طالب علم تیار شه، والدینو بچی فارغ کا، علماو ځان فارغ کا چې مونږ به دا محنت کوو چې زمونږ عمل نامه بند نشي. نو دی به په دې میدان کې ناسته کوي. دی دپاره به اداره پکاري، دی دپاره به ځای پکاري، دی خوا به استادان راځي، د لرې ځای نه موټر سایکلو باندې به راځي، ماشومان به راځي، هغې له به کتابونه پکاري، هغې له به قرآنونه پکاري، هغې له به په اوړي کې پکي پکاري، د یخ اوبو انتظام به پکاري. اے محترمو، هغې سره به څه پکاري بیا؟ هغې دپاره به لږ فنډنګ پکاري. هلکه د بجلی بیل به زه ورکومه، هلکه د اوبو انتظام زما په ذمه، د کتابونو انتظام زما په ذمه. نو چې کم خلک په دې کې څه نه څه حصه کوي که نه، د دې عملنامه به هم په مرګ باندې دا نه بندیږي محترمو. ځکه د علم ډېر لوی مقام دی. الله تبارک وتعالی فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو. د الله گواه، د الله بیان، د الله فیصله چې لا اله الا هو، دا شهادت د ملائکم دی. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم. ور اولو العلم د ملائکو سره او الله خپل شهادت سره متصل ذکر کا. مفسرین وی په دې آیت کې د علم د علماو په مقام باندې دلیل لخوا الله د علم والا گواهی خپل گواهی سره ټچ کا، د ملائکو د گواهی سره ټچ کا. د علم والا دون الوی مقام، خدا علم دا به عمل غواړي محترمو. که په علم باندې عمل نو نو دا وبال، که په علم باندې عمل نو اسې نه یو بچی ته نن سند ورکړی شو. اے محترمو، دی له چادر پوشي وشوه، سبا بیا د دې پرده نشته، حیا یې نشته، دا بیا نورو نارینهو سره هم ګپې شپې او دا باجي ګل شو ټچ موبایل او پای کې بس هر وخت تلاوتونه اوري که نه. لکه موبایل کې خلک صرف تلاوتونه اوري که نه نور پکې صحیح. بیا په دې رابطیم کیږي، نو بیا په دې کې ډرامې، نو بیا په دې کې فحش تصویرونه، غلط پروګرامونه، د سترګو حیا ختم، بیا د علم هغه انوارات ختم. اے محترم مسلمانانو، علم خو وکړه خو په چم گاون کې خلافی شریعت واده دی. پای کې ګډاګانې او پای کې جړاګان او پای کې ډګونه او عالم ترورم پکې دننه ناسته ده. نہ محترمو، دا به ورته اعلان کوي چې ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. دا به په علم باندې عمل کوي. اسې نه دی علم وکړه دا مور پلار نه پیژني، سخر خواخې نه پیژني. یو ځای کې یو عالمه ترور وه، نو خاون سره به یې جګړه وه. وی په ما په شریعت کې د سخر خواخې خدمت کول نشته. ولې دا ستا اخلاق نه دي په شریعت کې؟ زمونږ په دین اسلام کې خو د سپي خدمت هم راغلی یاره. هغه یو سپي ته چې هغه سړي اوبه ورکړي، واقعه مو اورېدلې که نه؟ زمونږ په دین اسلام کې خو د پیشو خدمت هم شته. هغه یو پیشو چې زنانه ورسره ظلم زیاتېږي او جهنم ته پیلا نړه، نو تاله دا سخر د سپین هم وره خواښ کاري، نو دا خواښې دله د پیشو نه هم وره خواښ کاري چې ته به ما د سخر خواښې د دې خدمت، دا ستا اخلاقي فریضه ده. علم به نه بدنامې. یو ډېر د دې علاقو چې ته یو تن وخت ډېر وشه، زمونږ پایپیم باندې به درسونه اورېده، علم علماو سره ډېره مینه پیدا شوې وه. هغې زه به خپل بچي ته عالمه جینۍ راودومه. نو یو ځای کې د رشته برابر کا، جینۍ عالمه وه خو تربیت یې نو شوي، نوم یې عالمه او حقیقت کې ظالمه وه. جینۍ را واده شوه، کور ډېر خوشحاله دی چې د علم رڼا راله، درسونه به بیانونه به تعلیمونه به انقلاب به. خاون غریبي چې تتلو دی، ښځې ته وایي زما هغه جامې لږې راواله. وایي څه ماته دي ووایي زه خو عالمه صاحبه یم، زه خو 20 ګریډ افسر یم، زه به تا ته جامې رالم، زه به تا ته پیزار رالم، زه به تا ته جامې سري کوم، دا خپل غم به کې بلکې ته به زما خدمت کې. خاون ته سالن نه راغسته، خاون ته جامې نه راغستې، خاون ته پیزار نه راغسته، نو دا به د سخر خواښې او د خاون به دې سره اوس هم ډېره مینه وي که نه؟ که نه څنګه؟ د دې تعلیم ته به کینی، د دې مسلې ته به غوږ دي. کور کې جنگ جګړې، زه خو عالم یم او ما ته به تاسو خدمت کوئ.
الوی باټې کولا خان رضا نه جوړه کړې وه. یو 3 میاشتې پس اکاکا مونږ سره میلاو شو. مونږ ته وی څنګه کور کې تعلیم څه درس؟ ما ته وی مولوي صاحب نورو زامنو ته به ډمې راودوم ښه د عالمانو ښځو نه مې توبه. نو علم سره عمل محترمو چې عمل نی نو بیا د علم فایده نه. او علم باندې به عمل الاغي چې بیا د فراغت نه رستم مطالعه د استادانو باجیګانو مشورې سره کار کول او محترمو د علم سره عمل او د عمل نه رستو د علم بیان کول. په دې وجه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کوي چې د حکمت معنی دا العلم والعمل والبیان. بس دا خبره یاد کړئ نو کیسه ختمه. علامه رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي حکمت دی ته وایي کله کله هم حکمت دی ته وایو کنه چې یو ځای کې په خلکو کې سود دی ګناونه دی او رسمونه رواجونه دي الکه ځان پشپېلې که دا خلک خفه نشي دا مه چیړه دې ته حکمت نوم ورکو کنه. رد منکر مکوا. امام بخاری خو په هر باب کې رد منکر کړي. کله وی دلته کې د دې باب مقصد دی رد جهمیو، کله وی د دې باب مقصد دی رد معتزلو، کله وی رد کرامیو، کله وی رد جبریو. هغه په هر باب کې د غلطو فرقو تردید کړي دي. تا ته د علم رڼا رااله او دغه خلک په سود کې لګیا قبرونه پخې او تغږ نه کې یاره دغه مړ پسې جمعې او ماښامونه سلويختې کلیزه او تا د خلی باندې هغه برغولې خودلې دی خلی ترې کوری چولې غږ نه کې نه محترمو دی وی دا حکمت نه کارلم دا حکمت نه دی دا مداهنت دی. دا سدي محترمو دا مداهنت دی دا کتمان حق دی دا کار د يهودیت دی. نو حکمت دی ته وی العلم والعمل والبيان. حکمت څه ته وی؟ علم پاغي عمل کول بیا داغي دعوت او تبلیغ کول. اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام بس سوال کو اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله زتانا آغا علم غواړم چې ما تم پیدا را کوي او زمانه نور تم پیدا خورشي. دا کمی بچي چې فارغ شوي الله دې ته علم نافع نصیب کی. د دې علاقې سونه بچي او بچي دلته مولانا طاهر صاحب دي سره په مدرسه کې داخل دي یا نورو مدرسو کې داخل دي. الله دې د ټولو هغه علم نافع نصیب کی. الله دې زمونه راضي شي. او زه تاسو ته سلام پیش کوم. تاسو په دې انور کې په دې ګرمۍ کې د سحر نه ماسپښینه پورې کېناسته. الله دې تاسو دا مجاهده په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. اقول قولی